سپین ګیرو موږ ټول ستاسو بچي یو، خو موږ د دې خاورې د اتلانو نه یو خبر، موږ د دې خاورې د تاریخ نه یو خبر. او ای مشرانو، موږ د دې خاورې د آمدن د ذریعو یا د شتمنو د هغې د ملکیت او د هغې د مالیت نه یو خبر. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته پښتونخوا کې په سرکاري پرایویټ مدرسو او په ټولو تعلیمي ادارو کې چې څومره بچیان سبقونه وایي، په هغه نصاب کې تاریخ، په هغې کې معاشرت نشته. ګرانو مشرانو، میډیا ته وګورئ، هغه بله ورځ وه چې په انګو کې جومات شهید شو، جومات، قرآن شریفونه شهیدان شو، مانجان شهیدان شو، او د جمعې ورځ وه، او بیا د خوږ نبي د زیږون ورځ وه. تاسو په ایماندارۍ ووایئ چې د پاکستان میډیا داسې خاموشه وه، داسې که خدای مکه شپېته چرګان هم د چا مړه شي. د انسانیت تقاضا دا ده چې موږ ورسره غم شریک. پښتنو، حقیقت دا دی چې که موږ د تېرو 9 کالو ته وګورو او بیا د هغې نه مخکې 5 کالو ته وګورو، نو د دې نه هېڅوک انکار نشي کولی. او اکثر ټول پښتانه که د دې جنډې د لاندې نه دي ولاړ، د هرې جنډې د لاندې ولاړ دي، خو دا په زړه کې مني چې او دا د پښتنو پارټي ده. ای پښتنو، که زما نه چا تپوس وکړو چې دا ټوپۍ دې په سر کړې ده، د دې تعریف ماته وکړه، نو زه دې ټوپۍ ته ټوپۍ نه وامه. دا ټوپۍ د دې مظلومه کام، دا ټوپۍ د هغه کام چې پښتوني نامه ده، چې په حقوق یې وله قبضه کړې ده، د یوې زمانې نه د دهشت او د وحشت ښکار دي. بین الاقوامي تجارت یې بند کړی دی. د ټوپک شپېلۍ هر ټایم په دې وطن د سر د پاسه پرته ده. نو زما جواب به ورته دی چې دا ټوپۍ نه، دا د دې مظلومه کام شمله ده، او که دا سټ غوڅېږي خو دا شمله به د دې کام په دې سر پرته وي. پښتنو، حقیقت دا دی چې اوس مردم شماري وشوه، یعنې دا به څوک ومني چې شمارم د پښتنو کمه شوه. دا تاسو منئ؟ تاسو یې خو منئ ځکه چې خاموشه یې. دا یې ځکه کمه وښوله. 6 د قومي اسمبلۍ حلقې زمونږ کمې شو، 6. مونږ پښتانه خو هسې الله دې راته بښنه وکړي، دغه اسمبلۍ ته هم داسې لوښي لیوږو، داسې لوښي چې بیا د دې کام تپوس نه کوي او نه د دې خاورې ته. خو 6 نورې کمې کړې، 6 نورې کمې کړې. تاسو سوچ وکئ چې دا من خبره کوو چې پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی. نو ورشه وګوره که نه، 2015 کې نواز شریف وزیر اعظم و، نو هم NFC وارډ جاري نشو. 2020 کې عمران خان وزیر اعظم و، نو هم NFC وارډ جاري نشو. مشرانو، دا هغه وارډ دی، دا هغه فارموله ده، دا هغه اګریمنټ دی او ضابطه ده چې د هغې د لاندې به دې صوبې ته د ټولو نه سیوا دا د آمدن ذرایع چې قدرتي دي، دا که اوبه دي، دا که ګیس دی، دا که تیل دي، دا که تماکو دي، او دا که دا بیروني دنیا سره تجارت دی، برخه به میلاوېده. په هغې کې د آبادۍ خپله شرح ده. نو آبادي دلم کمه کړه او خدای یې په سترګو ړانده کړه، په سترګو. او زه دا خبره کوم چې زه دا خبره نه کوم چې د چا مخ سپین دی او د چا مخ تور دی. دا تقسیم د خدای دی، خو څنګه چې مخونه تور دي، داسې پښتنو تاسو ته او ستاسو بچو ته ړونه تور دي، ړونه. تاسو ګورئ نه چې په دې سوشل میډیا دې سرې جنډې پسې یو پوره بریګیډ لګېدلی دی. بریګیډ کنزل کوي، کنزل. زه هغه خلکو ته ویل غواړم چې موږ هغه خلک یو د دې جنډې سپایان چې زموږ سینه سمندر د سینا. موږ هغه خلک یو چې موږ ته باچا خان ویلي دي چې څوک په یو مخ سپېړه درکړي بل مخ به ورته نیسي. او بیا ما خو د خدای خدمتګارو دي غیرتي خاورې مشرانو ته او ځوانانو ته اول ووي چې دا جنډه د دې کام د عاشق په مثل ده،
نو ای مشرانو اشکان خو که څوک په کان ولي شاته نه ګوري نو زه هغه ځوانانو ته وایم چې ځوانانو زموږ بچي یې که د چا په لمسه دا کار کوئ نو په تاریخ نظر وغورځوئ چې په ولی باغ دماکه وشوه خودکشو نه موږ تاسو بندیا خان ونه وي چې ټوپک راوالی ګنې پښتانه یو که دا ادمې تشدد علمبردار نه وی دا جنډه نو ولې ما کې ګولی ځي او دا ما چې ولي هغه کې ګولی نه ځي دا تاسو منئ ځکه موږ دا خبره کوو چې دا د حق علامت دی دا د انسانیت علامت دی او موږ او تاسو پښتانه په مذهب مین خلک یو اسانه به یې کما خواش به امامانو عالمانو ته کومه چې موږ مقتدیان یو موږ ستاسو شاګردان یو که زموږ خبره تنقید ګڼئ نو بخښنه غواړو سوال یې وګڼئ زه پښتنو په داړي سره نن دا خبره کوم چې دا سره جنډه باچاخاني د خوږ نبي د ژوند او د سیرت ترجمانی ده او دا لار جنتی ده ټول پښتانه به په دې لار روانېږو بیا به وګورئ او زموږ کام لی ذهن داسې جوړ کړی دی ذهن چې دا رنګ ورته د کافرانو رنګ ښکاري دا خبره زار ځای کومه موږ په خپلو جوماتونو کې په سپینه ټوپه یې مونځ کوو په توره ټوپه یې مونځ کوو په اودي ټوپه یې مونځ کوو په برګه ټوپه یې مونځ کوو خو که سره ټوپه یې یو ملګري یا یو مشر په سر کړي نو 100 کسان آواز ورکړي وایي بچې په دې ټوپه یې نو دا لا خبره ده رنګ خو رنګ دی تورم رنګ دی سپینم رنګ دی اودیم رنګ دی برګم رنګ دی او الله وایي چې زما په نظر کې خو د رنګ او د نسل اهمیت نه د تقوا اهمیت دی نه پښتنو بیا په خپلو ذهنونو بود وغورځوئ موږ په خپلو سکولونو کې او جوماتونو کې د پښتو شعر بني او د مور ژبه ده او بیا موږ پښتانه وایو موږ د مذهب دا منم چې موږ په مذهب مین یو بدبختي دا ده چې په مذهب ځان نه پوهه کوو موږ ته خپل مذهب وایي چې د دې مور په خپو کې خدای جنت ایښی دی خو راځئ چې په ایماندارۍ ټول پښتانه ووایو چې موږ څومره پښتانه مورنۍ ژبه لیکلی شو او لوستی شو موږ ته په خپله مورنۍ ژبه ځان بد ښکاري او دا یې څه کوئ دې خاورې سره زموږ مینه شته خو په مړوني ښه خانه کعبه کې هم مرګ حق دی چې کله وفات وشي نو دلته به د کلي نه اطلاع کېږي چې یاره مور یې خفه ده د کلي مقبرې ته یې راوړه پلار یې خفه دی د کلي مقبرې ته لاش راوړه مړې راوړه رور یې خفه دی تره یې خفه دی یا پښتنو ستاسو دې جرګې له د دې دپاره راځو چې راپاسو دې خاورې سره چې د مور درجه لري دا خاوره چې موږ او تاسو ټولو لای نامه راکړې ده جامه راکړې ده شناخت یې راکړی دی دې خاورې سره وفا دې خاورې سره تابعداري او دې خاورې سره مینه په خپل ځان قرض هم وګڼو فرض هم وګڼو او هغه د مور حق ادا کو کم حق چې د مور ادا کول پکار وي بچو ته